الله يجعل له فرقانا بر محمد و اهل بیت محمد صلوات دویمه خطبه کې بیا ټولو اول خپل ګناهګار وجود ته بیا تاسو پاکو مؤمنانو ته تقوا پرهیزګرۍ دعوت درکوو. یقینا بهترین وصیت و نصیحت د تقوا نصیحت دی، د تقوا وصیت دی. انسان هغه څه بل چاته تقوا نصیحت وکي، مؤمن هغه څه بل چاته تقوا او د پرهیزګرۍ وصیت وکي. دویمه خطبه کې چونکې ټایم کم دی، زه موجوده د کوم یوه واقعیت څه دی هغه باندې لغونتې روشنۍ درته اچوم. هغه د نصاب کې کومه تبدیلۍ څه کېږي، کېدونکې دی، شوي دی، ډېر افسوسناکه دی واقعا. او زه دغه یو ذمه دار سټیج نه زموږ سیکرټري صاحب دلته موجود دی، هغوی د خپله ذمه دارۍ ادا کوي. حکومت وقت ته د اعلان او خبرداری ورکوو. تاسو څه د کوم ایجوکیشن کې چاہے تاریخ د اسلامیات د نورو شیو کې څه کومې تبدیلۍ را روانې کړي دي یاد وساتئ. که تاسو صحیح ملک حفاظت غم وي، که تاسو صحیح دغشي غم وي څه ملک فرقواریات نه بچ کو، لکه زه به دا وایم څه آرمي څومره کوششونه وکړل دهشتګردۍ ختمولې دپاره، فرقواریات ختمولې دپاره، اپریشن یې وکړلې بار بار، نو بیا تاسو دوباره یوې بلې دروازې نه دا فرقواریات او دهشتګردۍ ویلې شروع کوئ. ځکه څه نصاب هغه شی پکار دی وي چې هغه هر یو مسلمان ته پکار دی قابل قبول وي. پاکستان کې دوې فرقې، دوه مذهبونه باقاعده رسمي مذهبونه دي، یو فقه حنفي او فقه جعفري. مو سوال نه کوو حکومت ته، څه سوال وي مو حکومت ته یو خبرداری ورکوو چې ته هغو د علم د تعلیم د نورو د روشنایۍ والا مرکزونه څه هغه ځای کې جهل ختمه کیږي، هلته ته دهشتګردۍ فرقواریات بنیادونه ما کیږه ده. ته په کار دی دغه شي نه ځان خبر کړي چې دا شخصیات خاص کر اهل بیت څه کوم دي، هغه یې مو داسې ریډ لاین دي چې هغه باندې مو جان مال تن هر څه قربان دی، او دې باندې مو ډېرې عظیمې قربانۍ ورکړي دي. ایمو وینه تلیږي تاله دي شي، مو سرونه پرې کېږي پرې دي شي، مو ځوانان مړ کېږي مړه دي شي، مو قتلیږو قاتل دي شو، خو اهل بیتو عزت هغوی حرمت دا مو ټولو نه اول 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 واجب کړو. ته خپلې عقیدې چې هغه فقه حنفي والا عقیدې وي، هر چا عقیدې وي، هغه مو باندې مه منه، هغه محترمې دي هغوی دپاره. اهل سنت دپاره خپل تاریخ محترم دی، هغوی ته خپلې عقیدې محترمې دي، مو ته خپلې عقیدې محترمې دي. ایمو هغو تاریخي شخصیاتو کې یو عظیم شخصیت چې هغه باندې مو سره هر قسم ته قرآني حدیثي عقلي دلایل موجود دي، هغه حضرت ابو طالب علیه السلام عظیم شخصیت دی. هغه د ټولو مسلمانانو نه غټ مسلمان مغه مو بولو، ټولو نه ریښتونی مسلمان د مغه مو بولو، ټولو نه عظیم مسلمان د مو مغه بولو. او بل داسې دی بولو چې ابو طالب ټول مسلمانو باندې اسلام باندې احسان دی. په کار دی چې ابو طالب علیه السلام احسانات ته په ویر نه کې چې هغه اسلام باندې څومره احسانات دي. پیغمبر ته څه کله هغه وخت کې چې پیغمبر تنهایی شکار و، پیغمبر څه کله مشکلاتو سره روبرو و، پیغمبر ټولو نه اولین همي، ټولو نه مضبوط ترین همي حمایت یې څه کړی دی هغه حضرت ابو طالب علیه السلام کړی دی. دا ته خپلو کتابو والا مطالب، خپلو کتابو والا عقیدې، خپل تاریخ مو باندې ما مسلط کوه. که زه وایم چې دی تو تاریخ نه دی، دی بني امیه تاریخ دی، چې بني امیه تاریخ همیشه دپاره مو ټکراو کړی، نه مو بېګا منلی، نه نن منو نه بیا مو باندې منای شي. تاسو پته دی چې ابو طالب علیه السلام کوم عظیم شخصیت نما دی. دا هغسې کس و چې کله پیغمبر دین اسلام جزیرة العرب ته راوړلو نو مشرکانو څه کله برپور مخالفت وکړو، هر یوه ارباب پیغمبر په خلاف استعمالوله، هر یوه هتګنډه به استعمالوله،
دمکه او ذریعه سره هارې طریقې سره صرف هغه ټایم کې د دوه شخصیاتو یو حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها او عظیمه بی بی یو حضرت ابو طالب علیه السلام او دا ټول متفقه تاریخ له پیغمبر حمایت کوشپنهیان دغه دوه کسانو کړي دي نن تو باندې ډیر افسوس وی چې ته دغه عظیم شخصیت قربانه ایدی احسان هغه خود په ویر کې صدی ته هغه کلمات استعمال کی هغه مو جذبات مجروح کوي هغه مونږ شو برداشت کولای ابو طالب علیه السلام کومه عظیمه هستی ده کسا یو کاس کا کې دی یو کاس کا چیرې ایمان پختنه کوي څو طریقو سره ثابتېږي یو طریقه انده د معاشري کې تیغه کردار لګوکسا یو کردار نه ځان خبر کړه یو څه خلته کردار دی حضرت ابو طالب علیه السلام کا کردار ته کسي فداکاری کې عظیمه فداکاری پیغمبر نه کړی دی ټول نه غټه دفاع اندی کړی دی ټول نه غټ مدافع انداو دی هدا پورې څه پیغمبر باندې هر خلته تکلیفونه راغلل پیغمبر بچاو د پاره پیغمبر دفاع د پاره صف اول کې حضرت ابو طالب علیه السلام ویلاړو د تری ویلاړو او ایوا لحظه د پیغمبر دفاع نه ورسته نشوالو دی هدا پورې څه درې کولا شعب ابي طالب ته څکلا پیغمبر ځان سره بوتللو سخته الوګه تند نورا هر څه د ابو طالب علیه السلام برداشت کړل پیغمبر بچاو کړل او مسلمانا ایتو پیغمبر بچاو د پاره حفاظت چا کړي د متدلک دا وایا ته د کوم پیغمبر کلمه یې د پیغمبر کلمات څخه کله تننا خیتر کې ساده کوي شي زنونه کوي شي دی باندې احسان چا کړي ده محسن اسلام د ابو طالب علیه السلام محسن قرآن ده د ټولو مسلمانو محسن ګرځیدل ده او د سیاره غلی دی تاریخ کې څه هغه لوګه تند څ ابو طالب علیه السلام شی بیا ابي طالب کې درې کوله برداشت کا مغه وجن ابو طالب علیه السلام بیمار شو مغه وجن وفات شولو یعنی د سیده طویل شمس حضرت ابو طالب علیه السلام اولین فدایی د اسلام او اولین فدایی د پیغمبر اکرم اولین قربانی څه پیغمبر باندې ورکړي دی حضرت ابو طالب علیه السلام ورکړي بل چونه دی ورکړي څه دی هدا پورې به پیغمبر دفاع کوله څه پیغمبر به نیمه شپې خپل بستر نه راپاتولو د مولا علی بستر کې به سملاولو مولا علی خپل ځوای به راوخستلو پیغمبر بستر کې به سملاولو ویلې څه پاته او تک چې حمله وکړي مو ځوای علی ورنه قربان شي پیغمبر بچاو شي د هغه سي عظیمه هستی ده ته څنګه نن ابو طالب شان کې ځنه کلمات لیکای شي ز حکومت وقت نه برپور او ډیرا سخته سره مطالبه کو د دغشي صدا شاید واپس وخلی اندیشون سره کوم نور شنو دوی اهل بیت او حواله سره خپل اظهارات کړي دي مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام او حاکم شام منځ څنګه مو صلح بلو او صلح داسې صلح نه څه مولا کړي وي خپل طرفه داسې صلح چې امام مجبور شوی د صلح کړي دي دو بیعت نه دي چې ته موته کتابو کې بیعت لیکي چې مولا بیعت کړي دي اهل بیت هیڅ کله چوسه بیعت نشي کوي خلافت او د امامت صرف اور صرف مستحق اهل بیت دي مولا بولو ایمو کې دا ده مو چا کې دي نه چیړو ای چا مخالفت نه کوو خو مو کې دي نه و چیړل شي په کار ده مو پاکستان کې مینیورټی کې نه یو مو پاکستان کې الحمدلله میجورټی کې مو خ اکثریت سره پاکستان کی زندگی کو پاس کو سترګو زندگی کو چې تا چونا اجاره سره سوال سره زندگی نه تیرو دالته پاکستان کې زیوبل چې ذکر کوم کسا حضرت ابو طالب شان کې څنګه چیرې دوی دنیا نه وی خبره مو خبره کو ته ابو طالب علیه السلام دیوان وکړه چې کوم اشعار د عظیم انسان ادا کړی دي د عظیم شخصیت سو هغه اشعارونه ته ابو طالب علیه السلام کردار ملمواشي زور عظیمه هستی وا هغه ځکه ابو طالب علیه السلام یې انی علی دین النبی احمد یا شاهد الله علی فاشهد من ضل فی الدین فانی مهتد اے گواہ ہو تم گواہ رہو کہ میں رسول خدا احمد کی دین پر ثابت قدم ہوں اور ہرگز اس دین کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میری اس دین کی طرف رہنمائی کی گئی ہے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شعر ہے اس کے حوالے بھی کتابوں میں موجود ہے اور یہ شعر ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 پہ سے درج بھی کیا ہوا ہے کیسے آپ اس کو کافر ثابت کر سکتے ہیں دغه اشعار ولا څنګه دور عظیم اشعار ادا کیا او هغه کافر کیدای شي او طویل شي څنګه اسلام نه دراوړي یو بل شعر کې ابو طالب علیه السلام یای څه توحید مفاهیم اور کې پڑھ دی ليعلم
خيار الناس أن محمدا وزير یا نبی لموسى والمسيح ابن مريم أتانا بهدى مثل ما أتيا به فكل بأمر الله يهدي ويعصي. فرماتے ہیں کہ شریف و عقلمند افراد جان لے کہ محمد بھی موسیٰ و عیسیٰ کی طرح پیغمبر ہے. ابو طالب کلام دے وہ ہماری لیے ہدایت کو لے کر آئے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء خداوند کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے اور گناہوں سے منع کرتے تھے. غیید سے مو پیغمبر عیسیٰ و موسیٰ پشانت پیغمبر وہ مو تے ہدایت روڑے دے لکہ سنگی اگوی ہدایت مو تا روڑے ہو اندسی دی مو تا ہدایت روڑے تا سنگی دی باندے بیدا کفر فتوہ لگوائی شی. زګر تویم سندا شي اشعار به تمو ته ابو سفیان ولا لګوخیا څنګه ته مسلمان فتوا خو لګولې ده اسلام فتوا د نه لګولې ده ټیک ده تو عقیده ده تو تاریخ کې راغله ده خو ته د اشعار لګرو بسا لکه څنګه د ابو طالب علیه الصلاه والسلام عظیم اشعار دي. یو بل ذکر غی تمنیتم ان تقتلوه وانما امانیکم هذه كاحلام النائم نبی اتاه الوحی من عند ربه ومن قال لا يقرب هذا سن نادم. بزرگان قریش گمان کرتے ہیں کہ وہ محمد کو قابو میں لا کر قتل کر دیں گے، حالانکہ ان کی ساری خواہشات ایک سونے والے شخص کی پریشان خواب کی طرح ہے. تو سو پیغمبر نہ شو قتل وای تو سیدھی لکھے تو سو خوبنا وی دو خوبنا ما کا سو پیغمبر تو پارا وہ پیغمبر ہے خدا کی طرف سے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور جو اس بات کو قبول نہ کرے تو اس کو پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. دی عظیم میں انسان اشعار دی کلام دے والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا فاسد بأمرك ما عليك غضاضة وانشر بذاك وقر منك عيونا. قسم خدا کی ہے میرے بتیجے یہ کفار تم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میری پشت میرے قبر مٹی سے نہ جا ملے اور مجھ کو زمین میں دفن نہیں کر دیا جائے. ابو طالب علیہ السلام یہی سے پیغمبرہ اے حبیبہ د خدای تو اورا پوری تو تلوس نشی رسیدای دوی سو پوری چیزے کابر کی سملولے نوم سو پوری کابر کی دافن نوم شے اورا پوری تو تلوس نہ رسی گی. پس تم اپنے کام کو مکمل کرو اور کسی کا خوف نہ رکھو، اپنی تبلیغ سے لوگوں کو بشارت دیتے رہو اور اس کے ذریعے سے آنکھوں کو سرور ٹھنڈک پہنچاتے رہو. دا حضرت ابو طالب علیہ السلام شان دے ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل امينا وعرفت دين الله محالة انه من خير اديان البرية دينا. تم نے مجھے اپنی دین کی طرف دعوت دی ہے. ابو طالب علیہ السلام یہی پیغمبر تھے تو تم نے مجھے اپنی دین کی طرف دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو اور تم اپنی اس دعوت میں امین ہو. بے شک محمد کا دین تمام ادیان سے بہتر ہے. وانی دین مصطفیٰ باندے بلند تر صلوات. وہ بل شعر کی انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک نزل من ذی العزت الکتب. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول برحق ہے جسے خداوند عالم نے مبعوث برسالت فرمایا ہے اور اس عزت والے خدا نے آپ پر کتابیں نازل فرمائی ہیں. واضح اگئی عزت پیغمبری تم مبعوث شوی تو باندې ما ایمان ده ته څنګه دغه ابو طالب علیه الصلاۃ والسلام ته کفر نسبت ورکوای شي. اندیشان سره که حضرت ابو طالب علیه السلام شان و مقام و عظمت نه ځان خبروای شوی اطرافیانو نه خلقانی نه خاندان نه تاسو پته لګي هغه سه اهل بیت سه کوئی طهارت پاکیزگی نورانیت که وਹੀ قرآن ویر کی مغه اهل بیت ابو طالب شان کی زو حدیثونه ډیر سرسری زرد د ذکر کوم. یو حدیث کې روایت شوی دی چې دخل رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم على عمه أبي طالب وهو مسجن فقال يا عم كفلت يتيما وربيت صغيرا ونصرت كبيرا فجزاك الله عني خيرا ثم أمر عليا عليه السلام بغسله. ایسا پیغمبر چې کله د ابو طالب علیه السلام وفات نه خبر شو نو جنازې ته راغلو ته یې چې ای د ما ګرانه تره تا وړکالي کې ما تربیت اند تا وکړلو او یتیمه کې ما سرپرستی اند تا وکړله امام مدد و نصرت اند تا کړی دی. هغه نه بعد مولا علی علیه السلام ته وویله چې یا علی دې ته غسل ورکوه پروردګار عالم دې ته بهترینه جزا ورکړي قیامت کې. یو بل حدیث کې راغلی دی چې مولا علی علیہ السلام حدیث ده امام صادق علیہ السلام نه ان امیر المؤمنین کان ذات یوم جالسا فی الرهبه. دا حدیث لږ وکسوي خو وي غوته وچوي دا صرف نن ورځ خبره نه ده چې نن دوی ګستخی کوي نن دوی روزي ابو طالب شان کې دای دوی اسلاف هم دا شی ګستخیانی کړي دي. دا حدیث راغلی دی چې واورځي امام صادق علیہ السلام خپل اصحاب سره ناسو هغه خپل والد بزرګوار نه نقل کوي چې واورځي مولا مسجد کې ناسو علی علیہ السلام مسجد کې ناس دی چار چپیرو نه خلق ناس دی مولانا یو کس راشي مولا ته مخ کې ودرېږي مولا ته ایسه یا علی تو ته خدای د خلافت او امامت والا مقام در کړی دی نو زدی ته حیران یم چې تو والد صاحب څنګه جهنم اور کې سیزي یعنی هغه جهنمی دی العیاذ بالله هغه څنګه جهنمی دی. مولا ته ایسه خدای تو ژبه پرېکا مولا ته ایسه خدای تو دغه ژبه پرېکا مولا ورسته وتی چې ته څنګه دا خبره کوي خدای باندې ما قسم چې پیغمبر مبعوث کړي د رسالت باندې کچيري زه ته دا خبره وکم چې مو والد صاحب ابو طالب علیه السلام کچيري وستي ده بیا ته مولا یې چې ته څنګه دا خبره کوي مولا جمله ده ده مولا وتی چې ابي معلم صاحب جهنم ته تلای شي چې زوای جنت او جهنم تقسیمې به بلار څنګه جهنم ته تلای شي مختو سے مولای چې ما خدای باندې قسمی چې پیغمبر مبعوث کړي بشک قیامت بلا اوریز ابو امام بلار ابو طالب علیہ السلام نور به دسی نور وی چې پنځتن پاک نه لاندې درجه کې امام بلار نور به ویلي چې نور ته پنځتن پاک نه ملاو شوی دی او ټول نور ټول نورانیات به خاموش کې ویلي چې ابو طالب علیہ السلام نور ټول باندې افضل وي سوا د پنځتن پاک نه څه شوق آدم علیہ السلام نو نه خلقات شوی دي خاتمه پورې څوره خلق شوی دی هغه نور نه به مبلور نور ډیر وچاتوي. یو بل حدیث کې دی والله ان ایمان ابو طالب لو وضع في كفه ميزان وايمان هذا الخلق في كفه ميزان آخر لرجح ایمان ابو طالب على ایمانهم. اگر ابو طالب کی ایمان کو ترازو کے ایک پڑے میں دوسرے انسانوں کے ایمان کو دوسرے پڑے میں رکھا جائے تو ابو طالب کا ایمان ان لوگوں کے ایمان سے وزنی دکھائی دے گا. بابا تو چھ سارے مسلمانہ دا حدیث ده امام صادق علیہ السلام یی چې کچیر ابو طالب ایمان وی پرړې کې تلی کې کېګ دی ټول مسلمانو ایمان بلی تلی کې د ابو طالب ایمان به تن ډیر وچاتو. دا غسی عظیمه هستی ده. یو حدیث کې مولا کان والله امیر المؤمنین یامر ان یحج عن ابي طالب فی حیاته. امام باقر دی چې امیر المؤمنین متخبل زندگی کې ویل ابو طالب زندگی کې ویل چې دې طرف نه تاسو حج وکوي. پنځم روایت کې رسې راغلی دی چې ان ابا طالب شهد عند الموت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. چې کله ابو طالب علیه السلام مرګ ټیمو نه کلمه شهادتین ویله دنیا نه لاړل. دا غسی عظیمه هستی ده. لذا زه ډیر افسوس سره یم د مسلمان باندې څنګه نه تاریخ نه خبر نه عقل لري نه اسلام نه خبر نه مسلمانیت ته کزو نه خبر. زه یو بیا د یو ذمہ دار سټیج نه حکومت وقت باندې مدا شی واضح کوم چې نه اهل بیت شان کې نه د عظیم او هسته او شان کې مو دا شی برداشت نشو کولای. او زه یو دغه کې وا جمله دا یارس کم ٹھیک ده الحمدلله ایمو سیکریټری صاحب 40 کې خ بهترین انداز کې تقریر وکړلو خبري او تکړی دي نشو سنور تنظیمونه لګیا دي ذمہ دار کسونه لګیا دي خو خوش فهمه کې ډیر زر ما پریوازوي ډیر زر کریډټ خستلې کوششونه یا ما کوي چلا بس وشو مسله دادی یادی نه مسله اوره پورې نه څو پورې نصاب نه دا شاسته نوي شوی نوي کتابونه چاپ نوي شوی مولا سو تر رسیدلی نوي اوره پورې نه ایمو احتجاج ودرېږي نه ایمو غصه سړی دای شي نه بسړا شي او کار دا شه ده مو صرف لغون دی وړو کې احتجاج کوو کوی به فورا نیوانی مخبره وشي دا خو حکومت ولا کسان دي ګورنمنت ولا کسان دي دا تو سحر پیرا کوي شي دا تو خپل پلټیکلیا کوي شي لزو دا غوونه په کوده مو دوکا نشو په کار د پرشر ایمو همیشه د پاره اوره پوری وی څو پوری مو آغا گستخه آغا د اهل بیت شان کې د شونه ختم نوي شي څو پرې نصاب نه
زه شکریا ادا کوم خصوصا مو سیکریټری صاحب مرکز نورو تنظیمو څخه د کوششونه کوي خو استادانو ذمہ داری خپل ځکه شته د سیمای چې د صرف عالمانو ذمہ داری پرنسپلانو ایجوکیشن کمیټه دویا په کار د خپل کردار برپور طریقې سره درشي کې په کار د ادا کی ادا کوي دی ځنیم څنګه دی کوي خودینا برپور انداز کې بیا خصوصا ز ایمو ګران قدر منسٹر صاحب تایم څه هغه یا په کار د خپل کردارو کې ادا کی ویلې وفاقي حکومت کې هغه یو منسٹر دی هغه واس د لاسي رسیږي هغه نه علاوه خصوصي طور سره ام پی صاحب ته هم څنګه څوم صوبایي حکومت چونکه دا د پی ټی آی حکومت دا د پی ټی آی دور کې د شونه شوی دی ایمغوی ذمہ داری جوړیږي لذا په کار د سغوی برپور د شي کې احتجاج وکي برپور په کار د هغه د شي کې حکومت تر صحیح وکي او قوم ته د یو کانه کوننده تسلی بخش جواب وروړي ان شاء الله امیدوار ان شاء الله مو سیاسي کسان څخه کوم دی هغه بعد خپل کردار د کوي اندیشان سره ایجوکیشن کې څوره کسان وابسته دي مو علماء پورې په کار مو تاسو د شرعي دینی قومي ایمانی فرضات په کار مو تاسو بهترین انداز کې دا ادا کو پروردگار علم دا مو تاسو ټول اهل بیت نقش قدم باندې عمل پیرو وګرځي ان شاء الله دعا کوم پروردگار جامع عمل قبول منظور کې حاجتونه ټول بروردا وګرځول کې مشکلات ټول آسان وګرځي پروردگار وګرځول کې آفات او بلیات ټول محفوظ وساتل کې پروردگار چې تعلیمونن کی طاهب زمان کی محفوظ وساتل کې اهل بیت او دخن خار او ذلیل او شرمنده وګرځي پروردگار انجمن د سیکریټری صاحب د فیڈریشن پاسدار متمخانی کمیټه د علماء دی خدمتونه کوي خصوصا پیش نماز غوډه خدمتونه قبول منظور وګرځي ټول ته د اندوګنی راچوګنی ترکیونی نصیب وګرځول کې حاجتونه بروردا کې پیش نماز غوسیره طریقوم سارو باندې قائم دائم مستدام وساتل کې مشکلات آسان کې سفر به خطر وګرځول کې زمانه مولا ظهور کې تعجیل وکي مګنهګار استر کې امام جمال باندې منور وګرځي امام زمون رضی او خوشنود وګرځي